حنفیت کې او خصوصا په جماعت اشاعت او توحید او سنت کې انصاف نشتا نو عدل پاک لک عزمونو اخلی قدم سلفیان به ختمی د شرک تورتم انکار کې نو د قرآن نه انکار او کار خبره قرآن نه څوک انکار کوي دین او اسلام ځان قرباني سلفي تور دوی بدعت نړۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمن درونو، نن ډیر د خوشحالۍ مقام دی چې موږ د خپل انتهایی قابل قدر شیخ عبدالحمید حفظه الله سره ناست یو. زموږ سره په خوا کې زموږ یو خوږ ملګری مفتی صاحب چې هغه د کتاب او د سنت عقیده په دې لنډو ورځو کې هغه ترلاسه کړې ده او الله ورته نصیب کړې ده. ټولو نه اول موږ هغه ته مبارکباد وایو او د دعوتي دفتر سوات کتونکو ته او اوریدونکو ته هرکلی وایو. په دې پروګرام کې موږ به د مفتی صاحب نه اول تفوس د هغه د تعارف کوو چې مفتی صاحب خپل لنډه پیژنګلو زموږ د دعوتي دفتر سوات کتونکو او اوریدونکو ته وکړو. مفتی صاحب محترم د خپل تعارف. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ملګری سوال دا وکړو چې موږ سره تعارف وکړه. زما تعارف د دې ځای دی د خاص کلي او ځای نوم میټیا دی. دا ملګری چې کوم نږدې دی شیخ صاحب دا ما پیژني او زما نوم نثار احمد شاکر دی او زما فراغت او تخصص دواړه د پنجپیر دارالقرآن نه شوي دي او نور علمي سفر چې کوم دی هغه زما د مختلفو مدارسو نه شوی دی، خو اکثر زما د اشاعت جماعت اشاعت او توحید او سنتو په مدرسو کې شوی دی ټول. لکه مطلب دا چې زما د اهل حدیثو سلفیانو سره په مدرسو کې ټیم نه دی شوی. زما اکثر ټول ټیم د جماعت اشاعت او توحید او سنت سره په مدرسو کې شوی. هغوی سره مې سبق ویلی او بیا د هغې نه فس بیا په دې علمي سفر کې روان، حتی کې بیا د هغې نه وروستو زما فراغت وشو. مفتی صاحب نه زمونږ سبق چې ویلی په خال مدرسه کې تعلیم القرآن چې شیخ خیسته رحمان صاحب رحمه الله د هغې محتمیم او اوس په هغې کې شیخ الحدیث شیخ القرآن مولانا عبدالشکور صاحب دی. هغه کې ما تقریبا 9 کاله سبقونه ویلي. باقي ما نورو مدرسو کې ویلي، خو په کې بعضو کې کال بعضو کې 2 کاله او آخري تخصص ما مخکې وی چې هغه بیا تخصص او فراغت دواړه د پنجپیر نه شوي او دوره تبصرې هم ما دغلته زیاتې کړي او نور ځایونو کې هم کړي، خو زیاتې ما دغلته کړي. مننه مفتی صاحب. مفتی صاحب ستاسو د سلفیت او د اهل الحدیثو د عقیدې قبلولو طرف ته ستاسو فکر او توجه څنګه را وګرځېده او په دې کې تاسو ته څومره ګرانتیاوې رالي او د عقیده هم څنګه ترلاسه کړه؟ دا مختصر واقعه زمونږ کتونکو او اوریدونکو ته لږ ووایئ. د اهل حدیثو سلفیت عقیده دا تقریبا چې زما د ډیر وخت نه دا رای وه او دا زما سوچ و د قرآن او حدیث دې کم چې زما سره ناس پاس او ملګري زیات ما سره د خپلو د احنافو نه او اشاعت والاو نه اهل حدیث ناست وو. په دې کې زما زیات رجحان د بعضې مسایل داسې وو چې هغه د اهل حدیثو مطابق، لکه مثال په طور مسح علی الجوربین او دغه شان نور مسایل شو. ځکه چې یو مسله د قرآن او حدیث نه ثابت دی نو هغه هر کتاب نه بیا د هغې مخالف وي، خو موږ به هلته قرآن او حدیث منو. دا زما تقریبا چې زه بیا د فراغت نه وروستو او تخصص نه وروستو چې وروستو بیا په واټساپ او په نورو ټلیفون رابطو باندې څومره ملګرو سره زما د خپلو اشاعت ملګرو سره احنافو سره زما بحث شوی دی، نو کوم مسله به ثبوت غوښتل، ما به قرآن او حدیث ثبوت غوښتل، مال زه بل کتاب ثبوت نه منم. مطلب قرآن او سنت قرآن او حدیث دا زما دغه وخت نه زما مدعا دعوه وه او بیا دې وخت کې زما ځکه دا رجحان پیدا شو دې طرف ته زما ایله شوم او اهل حدیث شوم سلفي شوم چې په حنفیت کې او خصوصا په جماعت اشاعت او توحید او سنت کې انصاف نشته نو عدل نو. عدل دا چې یو مسله یو خبره یو سړی وکي هغه په انکار حدیث پتو پی لګي او بل سړی چې وکي خبره وي خو د هغه
دفاع کیږي. لکه نن سبا خبره ښکاره ده، وضاحت به د هغې نه کوو. خبره یو شان ده خو د یو سړي تایید کیږي او د بل انکار حدیث رږي. پته کې انصاف وي، عدل وي. قرآن خو حکم کړی ان الله یأمر بالعدل والاحسان، الله حکم کړی په عدل انصاف باندې حکم کړی. نو چې یو سړی ټول عمر قرآن بیانوي او هغه په دغه آیت بیا هلته عمل نه کوي، انصاف نه کوي، نو که انصاف نو پکار وه چې یا په دواړو باندې انکاري حدیث فتوا نه لګېده یا په دواړو باندې لګېدلې وي. نو دا اصل وجه دقه وه د ټولو نه اهمه چې زه د دقې د وجې نه سلفیت ته راواوښتم. مننه مفتي صاحب. څو پوښتنې ستاسو نه نورې هم لرو، خو دا پوښتنه زموږ د شیخ صاحب محترم نه ده. شیخ صاحب چې په اشاعت کې اکثریتا مونږ که مخکې هم ویلو نو ډېر علما هغه مونږ ته راغلي دي، سلفیان شوي دي. د دې باره کې تاسو څه فکر کوئ چې ولې د دې خلکو اکثریتا رجحان زموږ طرف ته کېږي؟ جزاکم الله. دې بنیادي اصل وجه دا ده چې د اشاعت التوحید والسنه یو خو د هغې دا نوم چې کوم و نو دا هم د اهلحدیثو عقیده و، هم د هغې عقیده و. تقریبا عقیده کې دوی یو بل ته نږدې وو. توحید و سنت دا و د هغې نو زمونږ وه. دویم دا و چې مشر شیخ چې کوم شیخ محمد طاهر رحمه الله رحمة واسعه دا په درسونو کې او د هغې په کتابونو کې د کتاب و سنت د اتباع ډېر زیات تاکید و او هغې باندې ډېر زور ورکړی و. او دغه خبره چې کوم اهلحدیث کوي نو هغه تقریبا دا په کتابونو کې ټوله موجوده وه. د هغې په وجه باندې د کوم چې د اشاعت التوحید والسنه ملګري دي او کوم چې اهل الحدیث دي د دې په منځ کې د عقایدو تقریبا اتفاق شانته دی. بعضې صرف جزیاتو کې لږ څه فرق غوندې دی او جزیاتو کې لږ څه اختلاف شانته دی. تقریبا اکثر په عقیده توحید کې او په اتباع سنت کې دا تقریبا یو شانتونه. مشهور یو عالم د اهل الحدیث چې اوس وفات شوی دی دکتور شمس الدین رحمه الله دې وبخښي، هغه به ویل زمونږ د اهلحدیثو د اشاعت التوحید په مابین کې صرف دا یو پارټ کې دی، د یو پارټ کې لږ راوچت شي بس بیا هغه اهلحدیثي دی. نو اصل کې بنیادي وجه هغه دا و چې دا د اهلحدیثو ته ډېر اقرب دي په نسبت د نور باندې. نو موږ هم دا ویل چې یاره دا قربت نور هم سیوا شي او نور هم راشي انشاءالله تعالی دا عقیده به ټوله یو شان شي. نو بنیادي سبب چې کوم نو هغه دا و چې یو د مشر شیخ رحمه الله دا په بیاناتو کې او دا په درسونو کې او د کتابونو کې کتاب و سنت ته ډېر ترغیب و او ترغیب اوس هم موجود دی په کتابونو کې. او هغه ټیم کې چې هغه د اهل بدع ردم کړی نو په دغه خبره باندې کړی کتاب و سنت او کتاب و سنت قرآن او حدیث. نو هغه اکثر عقاید چې کوم دي هغه مشترک دي. د دې وجه نه ځکه زر اهلحدیث کېږي. نو دغه دعوت موږ ټول ته ورکوو. بنیادي وجې چې کوم ده هغه دا ده. مننه جي. مفتي صاحب تاسو نه زمونږ یو بله یو اهمه پوښتنه دا ده چې تاسو د اشاعت په ډېرو مدارسو او مراکزو کې هم وخت تېر کړی دی. تاسو داسې څوک په هغې کې لیدلي دي د هغه په موجوده علماو کې چې هغو د امام بخاري رحمه الله په شان کې تنقیس کوي یا دا خبرې کوي چې هغه حدیث به مونږ منو چې هغه د قرآن موافقي او نور به نه منو، یا سند صحیح دی یا نه دی صحیح؟ یعنی په حدیثو کې ډېر بحث او چیړل دا تاسو په دې مراکزو کې څوک کتلي؟ دا څوک ډېر کوي او د دې وجه اصل څه کېدی؟ دا تقریبا په دې مدارسو کې مدرسینو نه ده کړې او کم چې مدرسینو خو بیا چې کم داسې ځان ته مناظرین وي او داسې تیز دماغه نو هغوی کړي دي، خو چې کله بیا د ضد مقام راغی نو هغې نه بیا وروستو شوي دي. دا اوس چې تقریبا نن سبا کمه خبره ده دا د ضد د وجې نه ده. ګنې نور چې معلومات وکړي او مدرسو کې ما وخت تېر کړی دی نو ټول هم دغه خبره کوله کومه چې نن سبا مولانا خضر ایاز صاحب کوي او مفتي منیر شاکري صاحب یې کوي. ټولې په مدرسو کې دغه خبرې کېدې. بیا خو دا کومه چې نن سبا دا خو د ضد بنیاد و خبره ضد ته ورسېده ځکه دوی انکار کوي. مننه جي. مفتي صاحب تاسو په خپله هم دا وایي چې ما ټول سبقونه ویلي دي، دور حدیث او افتا مې کړې ده. د افتا مطلب هم دا چې یو سړی مفتي شي بیا هغه د هغې خبره هغه د ثبوت په طور باندې خلک پیش کوي. ستاسو خپله ځاني عقیده په دې باره کې څه ده چې څوک انکار حدیث کوي آیا دا سړی مسلمان کېدی شي او که نه شي؟ او د دې د یو بل جز پوښتنه به زه د شیخ صاحب نه هم کوم انشاءالله. د حدیثو نه انکار دا کفر دی ځکه
په سنتو او احادیثو باندې رب کریم حکم کړی دی. الله رب العالمین قرآن کې بار بار وایي چې الله وایي که چېرې تاسو د الله سره محبت کول غواړئ نو بیا پیغمبر تابعداري وکړئ، او بل دا وایي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، په دې کې حکم دی. او الله دا وایي چې کم څه نه چې تاسو رسول منع کوئ هغې نه منع شئ، د څه چې ته حکم کوئ هغه وکئ. نو دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعداري حکم راغلی، او دا چې د رسول الله تابعداري څوک نه کوي، د سنتو احادیثو نه انکار کوي، نو دا د قرآن نه انکار دی، او ښکاره خبره قرآن نه څوک انکار کوي هغه کفر دی. مننه جی. شیخ صاحب محترم، ستاسو علمي تجربه هغه ډېره زیاته ده، بارک الله فیک، او ستاسو عمر هم ډېر دی. نو شیخ صاحب که چېرې تاسو وینئ نو اوس د انکار حدیث خبرې موږ د اکثریتن خلکو نه اورو، لکه تر اوسه پورې د منیر شاکر د خولې نه راوتې، د دې نه مخکې چې کوم دی نو ملتاني و د هغه د خولې نه راوتې. شیخ صاحب داسې خبرې اوس د اشاعت یو مشهور مناظر چې په هغو کې ډېر مقبول دی خضر حیات، د هغه د خولې نه هم راوځي شیخ صاحب، او بیا اکثریتن خلک د هغه سره په درسونو کې د طلبا پاتې شوي، نو بیا د هغه ډولګي او هغه خبرې د طلبا هم کوي. څه وجه کېدلی شي چې د دې خلکو او د دې وړوکي ماشومانو د طلباو ذهن انکار حدیث طرف ته ځي؟ نو تاسو به دې باره کې به څه وایئ چې دا ولې او څه وجه کېدلی؟ اصل کې بنیادي وجه خدا ده چې ځینې خبرې مخکې پټې او سرور راښکاره شوي. مخکې دور کې داسې وه چې د بخاري او د مسلم او د حدیثو د دې یو روغ شانته و، او د دې خلکو په دې زړونو کې د هغې یو وقار او یو عظمت و، نو چا داسې جرأت نه شو کولی چې ښکاره د هغې نه انکار وکړي. نو دا یو عام او مشهور متل دی چې کوم یو جرم عام شي که نه، هغه بیا د خلکو په ذهنونو کې وړوکی شي، هغه دومره غټ نه ښکاره کېږي. لکه څرنګه چې اوس زموږ په دې علاقو کې د بېحیي وه، نو دا به خلکو ډېره بده ګڼله، او رفته رفته باندې هغه ډېر عامه شوه چې اوس وړوکي او غټ او ټول خلک چې کوم دي بېحیا شول. دغه رنګ یې د انکار حدیث او د بخاري مسلم په هغې باندې تنقیدونه کول، دا خلکو جرأت نه شو کولی، ځکه چې هر سړی یېرېده په دې باندې که چېرته زه د دې نه انکار وکړم، دې تنقیس وکړم، د عامیان را باندې هم راګوټه کېږي او وژني پرېږدي نه. خو دا خلک د دې ګناهونو څخه عادت شول، د دې انکار څخه دوی عادت شول، د هغې په وجه باندې خلک زړور شو. اوس دا رجحان هغه طرف ته ولې ډېر دی؟ د هغې وجه دا ده چې اصل کې دا استاد نه د استاد یو اثر وي په شاګرد باندې، او دې وجه نه سلف علما چې کوم وو، نو هغې به د اهل بدعو نه درسونه هم نه کول، د اهل بدعو خبرې به هم نه اورېدلې. د هغې بنیادي وجه هم دا وه چې د استاد د خبرې اثر وي په هغې باندې، او د استاد نه سړی شرمېږي او حیا مو نه ورځي. بل یو شاګرد چې استاد ته کښېني، خو په دې بنیاد باندې کښېني چې دا زما نه قابل دی، چې کله هغه یوه خبره وکړي نو د ده ذهن ته هغه پرېوځي چې استاد چې کوم دی هغه کله د انکار حدیث خبره کوي، هغه وایي چې دا پټې خبرې، اگر چې هغه پوهېږي نه، خو هغه په ذهن کې دا کېښودلی چې برینګ واشنګ چې ورته ویلې کېږي که نه، بلکل دماغ چې کوم دی اوله داسې جوړ کړي چې دا حدیث د قرآن خلاف دي. نو چې ته یو خالي ذهن وي، ذهن دا خالي وي، هغه ته په ذهن کې له اول سره دا کېدی چې هر کوم حدیث د قرآن خلاف راځي هغه رد کېدلی شي، نو هغه به خامخا دا په ذهن کې کېنوله، نو دا د هغه عقیده جوړه شوه. اوس هغه په دې نه پوهېږي چې دا څنګه حدیث چې د قرآن خلاف وي، دا خو بیا ډول حدیث دی چې د قرآن خلاف وي، خو هغه ته خو ذهن کې دا کېښودلی شو که نه. نو بنیادي وجه دا ده چې دا شاګردان اصل کې د استادانو نه متاثره نه وي، چې استاد څنګه وي هغه شان د بیا شاګرد هم وي. دې وجه نه دا شاګردان نه دي، دا اکثر د استادانو دا طرز هم کوي په دې درسونو کې، دغه سټایل چې کوي هغه هم اختیاروي، دغه تګ هم غوره کوي. دا ولې د دې استاد اثر دی په ده باندې، چې هر کله په ظاهري امورو کې چې هغه لباس دی او هغه کلام دی، هغه تګ را تګ دی وغیره، आवाज دی، په دې کې هغه د خپل استاد متاثره دی او هغه باندې دی فخر کوي او خوشحالېږي، د هغه د عقیدې اثر په ده باندې نه لازم دی. بنیادي خبر هغه ده نه. دې سلفو چې دا منع کوله چې تاسو د اهل بدعو نه خبرې مه اورئ، سفیان ثوري رحمه الله نه نقل لي چې هغه ویل ان اجالس مع الخنازیر احب الی من ان اجالس مع اهل البدع. خنزیرانو سره ناسم خوښه ده، د بدعتیانو سره مې ناسم خوښه نه ده. د هغې وجه دا وه چې د بدعتیان د دې اثر وي، نو اثر د خبرې دې وجه نه بعضې سلفو نه دا هم نقلو ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. دا علم دا دین دی، تاسو ګورئ چې د چا نه دا دین اخلئ، لا ولې خو وتلئ که نه. نو چې استاد منکر حدیث وي، شاګرد به الریډي منکر حدیث وي. استاد ملحد وي، شاګرد به خامخا ملحد کېږي. استاد تقوادار وي، شاګرد به خامخا تقوادار وي. استاد فحاش، شاګرد به خامخا فحاش کېږي.
نو بنیادی وجه چې کوم دغه اصل کې دا ده بل دا استاد چې کومي دا د چې روحاني پلار غوته خلک حسابي ده اوس پلار د سړي چې کومي کا غلط وي دا خو بل خبر ده چې ایمان د چا په زړه کې مضبوط وي کنه نو اخو بیا د الله او د رسول په مقابله کې نمور مني نه پلار مني انا دا حدیث ته معلومه ده چې لا یؤمن احدکم حتى اكون حب الیه من والده وولده والناس اجمعین هغه د کامل ایمان ولا خبره ده لیکن عام طور چې موږ وګورو یو سړی چې دا پلاری نو که ارسولم هغه بدوي او چې څوک په اعتراض کوي نو له بقار ورسي هغه دفاع کوي او دا استاد روحاني پلار خلک شماري چې کله تا استاد هغه منکر حدیث مقرر کړي ځان لا نو چې هغه باندې وسوکرت کې خامخا په طرف کې بنیادی وجه اصل کې دا چې استادان دغه اثر په شاګردانو وی ځکه خلک د انکار حدیث طرف ته ډیر معنی مفتي صاحب تاسو نو زما اخرنی پوښتنه دا ده چې تاسو کله دا یو مشکل لاره ده چې انسان سلفي شي اهل حدیث شي او بیا یو مفتی انسان نو دا خبر واضح ده چې هغه ته په دې کې مشکلات او کړهونه هم ډېري تا ته د خپلو مرګرو طرفه د استادانو د کور د علاقې څه نمونه مشکلات په دې لاره کې مخې ته راغلي وو یعنې شکر الحمدلله په دې لار کې تر اوسه پورې ماته مشکلات نه دي راغلي او نه دي الله را پېښوي ځکه پلار او وروڼه چې کوم دي والدین هغه زما ملګری نه دي په دې عقیده کې لکه مطلب سلفیات نه دي خو زما مخالفت هم نه کوي نو په دې زه خوشاله یم چې مخالفت مې نه کوي ځکه چې مخالفت کوي نو دغه مشکل دی چې مخالفت نه کوي دغه بیا مشکل نه دی او بل زما ته په کلي کې علاقه کې هم مشکل نشته او البته د بعضې مرګرو د طرفه مشکل دا و چې کله زه خبر نه وم د بعضو مرګرو سره زما په ټلیفون رابطه شوي وي نو بعضې ملګرو پوسټونه شایع کړي نو بعضې اشاعت والا ملګري چې خبر شو هغې ما ته ټلیفون نه وکړو نورو دیوبندیان ملګري چې خبر شو ما ته ټلیفون نه وکړو چې تا مشران ولې پرېښود استادان دې ولې پرېښود مال استاز نه ما سبق ویلی استادانو نه خو د استادانو عقیده په ما لازمه نه ده ځکه که چېرې د استاد عقیده لازمي دا خو خپل د امام ابو حنیفه رحم الله د هغې بیا خلاف کوي ځکه چې امام ابو حنیفه رحم الله یوه خبره دوی مشوره کړې والله حقیقت دی او که نه دی چې امام ابو حنیفه رحم الله په خپل مسند باندې ناسو درس یې کاو طالبانو ته نو یو یهودي راغی هغه ورته فاسد امام ابو حنیفه رحم الله نو شاګردانو یې تپوس چې دا ولې دا خو یهودي دی ویل دا زما استاد دی ویل ولې څنګه ویل ما ته د سپید او د سمتې طریقه ښودلې نو مطلب دا چې هغه هغې ته پاڅېد ویل چې استاد مې نو مطلب هغه به یهودیت په طریقه امام بې روانو ته د هغه په طریقه ځکه چې وایي چې استاد مې دی نو مطلب یې چې استاد به یهودي نو موږ د یهودیت په طریقه روان یو نصراني نصرانیت په طریقه به روان یو غرض دا بیا زه د ټولو نه په دې باندې خوشحاله یم چې ما خلک به وایي چې د اهل حدیثو سره ټیم تیر کړی دی په مدرسو کې نو ځکه اهل حدیث شو څوک به وایي چې یاره درسونه یې ورسره کړي څوک به وایي سبقونه یې څوک وایي چې تعلق یې ورسره خو ما ورسره سبقونه نه دي ویلي بلکې په مدرسه کې مې اوسه دا د شیخ صاحب شته دې مدرسې د که صرف جمعې مانځله راغلی به مې ویم او نور نه یم راغلی نور ما سبقونه اشاعت سره ویلي او بیا د هغې نفس سلفیت ته رالم او مدرسه کې چې څوک د چا سبق وایي بیا د هغه په منهج رواني که دیوبندیانو په مدرسه کې سبق وایي دیوبندي بریلیانو مدرسه کې سبق وایي بریلی اهل حدیثو مدرسه کې سبق وایي اهل حدیثي خو په دې زه خوشحاله یم چې سبقونه مې د اشاعت والا سره وویل او بیا زما منهج سلفیت جوړ شو په دې باندې زه د الله ډېر شکر ګزار یم او بل زه ټولو مسلمانانو ته ټولو اهل حدیث حناف وروڼو ته اشاعت والا ته څومره چې هر مکتبي فکر دي هغوی ټولو ته دا ویمه دا اپیل کوم چې تاسو ټول د حق لارې ته راوړئ او حق لار مطلب دا نه چې صرف موږ حق لار دې ته نه وایو چې صرف موږ وایو چې سلفیان یو په دې نوم به یې نور چې هر څه کوو به ځکه چې په جماعت کې چې اعلان وکړي یو جماعت کې نو بیا چې په نوم د جماعت کې بیا خیر د کفر کوه کنځلم کوه چې څه زینام کوه خو چې په جماعت کې بیا کافر نه منګه په اهل حدیث یو سلفیان یو خو که مثال په طور شیخ صاحب یو کار کاو
هغه حدیث نه خلاف ضروري نه چې زه د شیخ صاحب تابعداري کوم زه به قرآن او حدیث تابعداري کوم ما یو کار کاو دا نه چې زما شاګرد به هغه زه یو کار کوم د قرآن او حدیث نه خلاف زما شاګرد به زما تابعداري کوي نه هغه به زما تابعداري نه کوي زما به خلاف د قرآن او حدیث تابعداري وکړي دغه شان مشران شیخان چې کوم دي موږ ته مشران نه وایو موږ ته علما وایو ځکه چې قرآن علما او علما ویلي مشران نه دی ویلي موږ ته علما وایو چې د هغوی خبره د قرآن او حدیث زمون خپل اهل حدیث سلفیان دي هر څومره چې مشران دي خو موږ کداغوی خبره د قرآن نه خلاف قرآن او حدیث نه موږ دغه خبره تابعداري نه کوم د قرآن او حدیث تابعداري کوو موږ د اهل حدیث او موږ د مشرانو تابعدار نه یو جزاک الله خیر زه د مفتی صاحب نه او خصوصا د خپل شیخ صاحب نه زموږ دعوتي دفتر له ټیم ورکولو ډیره مننه او ډیره شکریا کوم او تاسو د وخت راکولو ډیره شکریا ډیره مننه بارک الله